بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وقد سئل عن وقت الصلوات قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في ركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. باب چې پای کې تاسو دوه حدیث اورېدلې دي هغه دا و چې مستحب داري چې د سحر مونځ وختي وکړي شي او وختي نه د مراد تغلیس او تیارو. بیا موږ وضاحت کړو چې کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تیار کې مونځ شروع کړی دی او تیار کې ختم کړی دی. که په دې څوک عمل کولی شي دا ډېر بهتر ده. بیا دویم صورت دا دی چې یو سړی په تیارې کې شروع کی او رکعت تلاوت دومره اوږد وکړي چې دا سپینوالي ته ورسي رڼا خورېدو پورې وشي. دا هم بهتر طریقه ده او یو داسې طریقه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تیارې کې شروع کړي او په رڼا کې شروع کړي او رڼا کې ختم کړي. داسې صرف سفر کې به کول عمومي طریقې دغه نه وه. د دې دا مطلب نه چې دا مونځ ګندې کېږي نه، دا کېږي لیکن مونږه پابند دی یو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتونو اتباع وکړو. دې حدیث کې د سیدنا ابو برزه اسلمي نوم د نزله دی، نون دواد ندله بن عبید بن عابد رضی الله عنه. بنو اسلم قبیله د هغې سره تعلق دی. هغه نه تپوس کړی شو وقد سئل عن وقت الصلوات. دین لوا پخوا خلقو اهمیت ورکو، دې وجه نه دین به زده کو. په یو څیز چې به نه پوهېده نو د عالم نه به یې تپوس کو. او دغه سبب و چې زمونږ د دین مشران څومره چې دي دیله به دین هم ورته او دنیا هم ورتله. دکانداري به هم کوله، ډېر داسې شته دی چې هغه چمیاري به یې کوله لیکن علما به و. اسکاف هغه چاته وایي چې هغه چمیاري. اوس خو دې نه مونږ خاندانونه جوړ کړي دي که نه، دا لواران دي او دا دوبیان دي او دا شاخیلان دي. دا خو ذات نه دی، دا پیشه ده، کسب ده. پیشه د انسان ذات نه وي. دا ټول مسلمانان دې مصیبت کې گرفتار شوي دي چې دا پلان کې نایي دی نو دی د تعلق نه دی، دا پلان کې چمیار دی تعلق نه دی. دا خاندان نه دی، دا خو کاسټ د انسان پیشه ده. پیشه خو انسان ذات نه وي. د دنیا د ژوند د تېرولو دپاره خلک څه کسب کوي او هغې ته نسبت کېږي. مونږ د هغې کسب د وجې خلقو ته بیا سپک ګورو. دا سراسر غیر اسلامي سوچ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یو څو خویونه دي زما د امت کې هم بها کفر، دا خلک په دې کې کافرانه رویه اختیاروي. د په کې یو دا هم ده په نسب باندې فخر چې زه فلانی یم یا دا فلانی فلانی دی ځکه ذلیل دی، دا کفر دی. د دې وجه دا ده چې که سړی لږ سوچ وکړي نو دا کم چې ته ورته شاخیل او جولا او دوبي وې د ده نیکه څوک دی؟ آدم نه علاوه بل څوک دی؟ خو هغه بابا آدم د پنجابي هم بابا دی او د یو پښتون هم بابا دی او د یو پیشې والا سړي هم بابا دی او د یو زمیندار هم بابا دی. په دې کې دا فرق د کوم ځای نه راغی؟ دا ډېر کفري ذهنیت دی او دا ډېرو خلقو جوړ کړی دی ځان له.
د هغې د وجې خلک ښکته او پورته ګڼي. خو دا جایز نه دی. زمونږ مشران د دین هغوی به دنیایي کارونه کول، چا به چترې ګنډلې، چا به لواري کوله، چا به ډوډۍ خرڅولې. بزاز او خباز، فتاوی بزازیه، دا کپڑا فروش و. امام ابو حنیفه رحمه الله خپله کپڑے خرڅوله. جایز کسب څه ګناه نه دی. دا خو د دې دور د خلکو کار دی چې دې ته کار کول ګناه ښکاري. اذان ورته سپک لګي چې ښه پلانکې به وایي چې دی دا چل کوي. هر قسمه آرامیتوب کوي، هر قسمه ګناه کوي، خو جایز کار نه کوي. جایز کار نه کوي، کنده کې صاحب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تجارت کړی دی، تاجر و. او چې کله تاجر نه و نو د هغې نه مخکې به یې ګډې بېزې سرولې. حدیث کې شته ده، کنت ارى الغنم لاهل مکة بقرارید. ما په یو څو پیسو باندې د مکې والو بېزې سرولې. کسب کې خو صاحب نشته. په دغه انسان کې دی چې هغه بد اخلاقه دی یا خوش اخلاقه دی. مسله دغلته ده. انبیاء علیهم السلام هغوی به د خپل لاس د خوراک نه ګټه، د خپل ګټې د خوراک کو. بهترین خوراک هغه دی چې انسان د خپل لاس باندې وګټي، هغه وخوري. بیا یې فرمایل داود علیه السلام چې کوم دی هغه بادشاه هم و، لیکن دا اوس حکومت دی که نه چې کم سړی هغه له اختیار په لاس کې ورشي نو هغه د هر څیز اختیارمند شي. داود او سلیمان علیهم السلام دواړه پیغمبران وو، دواړه بادشاهان وو، لیکن هغوی به د بادشاهۍ په صله کې د حکومت نه څه نه اخیستل. خپل کسب به یې کوه، په هغې باندې به یې خپله خېټه ډکوله. نن خو خلکو د بادشاهۍ نه څه شی جوړ کړی، د صدارت نه څه شی جوړ کړی چې ځکه نه اختیارمن یم د ټولو د سر. دا غیر اسلامي نظریه ده. اسلام کې دا څیزونه نشته. د دې وجې نه زموږ سیاسیان اسلام نه غواړي. اسلام کې دې څه اختیار نه پاتې کېږي. اسلام کې هر یو سړی جوابده دی. او ستا ملک کې خو قانون دا چې ته صدر نه تپوس نشي کولی، وزیر اعظم نه نشي کولی. پاک قانون نه لاګو کېږي. دا په چا لاګو کېږي؟ په ما او تا باندې. هغه د قانون نه بالاتر دی. دا ظلمونه دي په دې ملک. زمونږ مشران څومره چې د دین هغوی به دیني کار هم کو، عالمان هم او هغې سره به کسب هم کو. یو مختصر کتاب دی، تاسو به یې نه اورېدلي، قدري ورته خلک وایي، کنز قدري. قدري نه دا قدوري دی. او دې کتاب ته قدوري په دې وجه وایي، مختصر القدوري، چې د دې کوم لیکونکی او نو هغه واک کولالي کوله، کټوی به یې جوړوله. کټوی ته قدرتون وایي. مختصر القدوري هغه سړی چې هغه کولالي کوله، هغه کتاب لیکلی دی، هغې ته مختصر القدوري وایي. هدایه تاسو نوم به اورېدلي، دا شرح ده د هغې قدوري، 4 جلد کتاب د قدوري، دا هدایه. د خبرې مطلب دا دی چې زموږ خو دینداري ټوله ختمه شوې ده، دنیا هم زموږ خرابه ده. خو زموږ مشران اول ښه مسلمانانو، ښه عالمانو، وروسته به دنیادارو، دنیا به یې ګټله. یو زموږ د زمانې کار دی چې که عالم لږ غوندې ښه شي که د خلکو ډېر بدې شي، لږ ژوند یې ښه تېرېږي د خلکو بدې شي چې دا څنګه چلو شو. یعنې خیال د دې دا دی چې مالداري صرف امي سړي له پکار ده، مولا به پیسو څه کوي. نو بهر کیف آئے خلقو کې مالداری وا، لیکن ورسره د دین سوچ مو. هارون او مامون تاسو به نه اورېدلي، هارون رشید او مامون رشید، دې دواړو به چې کېناستل ملګرو سره نو خفګان به یې ښکاره کو. یو کس ته تپوس وکړه چې ولې ته خفه یې؟ هغه وی کله به هغه روز چې زه په منبر کېنم، یو سړی ما تپوس وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باب کې څه ویلي دي، نو زه ورته حدیث بیان کړم چې قال النبي صلی الله علیه وسلم. دا عالمانو
مامون او امین او هارون دا جټ نه و دی حدیث ویلو بغیر هغه خلق هر څه و لیکن دین یې زده کړی موږ نه خو هېڅ جوړ نه شو نه جغه او نه مولی نه دنیا وګټله نه په دین پوه شو. نه څه مطلب سړی دنیا ګټي نو پکار دی چې دومره مخکې لاړ شي چې بیا انتها نه یې نو هغه مونږ ونه کړو او د دین باندې پوهېږو نه د هغې اصل وجه دا ده چې مونږ تپوس نه کوو او که تپوس کوو د امام استاد نه کوو. امام استاد نه عالم نه و تپوس هغې تپوسونه کوي او تپوس د معمولي څیز دی. ابو برزا اسلمي نه تابعي تپوس کوي. تابعي هغه چاته وي چې صحابه او شاګرد دی. عن وقت الصلوات د مونځ د وختونو په باره کې په دې مې لږ پوه که د مونځ وختونه څنګه وي. خلک وایي نه معمولي سوال ډېر غټ سوال دی. دا که دا حدیثونه تا نه ویلې تا ته هم پته نه وه چې کله ګړی نه وي نو خلکو مونځ څنګه کوو. مخکې نه تا حدیثونه اورېدلي چې سهار داسې او ماسپښین داسې او مازدیګر داسې دې کوم هغه خبره ده. دا ورته وایي کان نبی صلی الله علیه وسلم یصلی الظهر رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ماسپښین مونځ کوو حین تزول الشمس کله چې بنوار د تندي نه واوړېد تنور زوال به وشو او دې ته به حاجره هم مخکې ویلی شوی دی یعنې غرمه به نه وه غرمه به ختمه شوې وه خو رسول الله صلی وسلم به مونځ په اول وخت کې کوو حین تزول الشمس څنګه به چې د انور زوال وشو لکه به تقریبا زوال 12-23 باندې کېږي یا 12-24 لګ بګ نو مطلب دا دی چې 12-24 باندې ټایم داخل شوی دی د ماسپښین نو که سړی په 12 بجې بانګ ووایي نو په کم 1 بجې باندې مونځ د جمع کېدی شي او که بالفرض منفردي نو 12 بجې مونځ کولی شي. د دې مسلې زده کولو فایده دغه ده چې څوک نشته دی بالفرض امامتي نشته دی ته یوازې کور کې یوازې نو 12 بجې ستا مونځ کېږي مونځ وکړه نو بیا نور کارونه وروسته وکړه. زمونږ خلک خوب مخکې کې چې پاسې بیا مازدیګر شوي نو دا حدیثونه زده کول غواړي چې سړی په دې ځان پوه کړي چې عمل انسان ته آسان شي. والعصر او د مازدیګر مونځ ابې داسې وخت کې کوو مخکې ویلي شوي دي چې ویرجع الرجل الى اقصى المدینه سړی به واپس شه د مدینې لرې ځای ته مخکې ورته عوالي ویل او دا ویلو چې بعضې عوالي 4 میله او 3 میله د مدینې نه لرو او چې کوم سړی به هلته لاړ مسجد نبوي کې به یې مونځ وکړو 4 میله به پیدل لاړ والشمس حیه انور بلا تازه و ژوندی به و چیچل به یې ګول اوس چې سړی هلته مونځ وکړي او 4 میلې لړ شي نو څه چل بی مونږ پورې خاندي دوی څه کوي ځان پورې وخانده دا دوی پکې عجیبه کار کوي مونږ عجیبه کار نه کوو تاسو عجیبه کار کوه. مونځ چې وکړي نن سبا مازدیګر په نورو مساجدو کې او 4 میلې د پیاده لړ شي نو زما به خیال چې ماښام باندې به 20 منټه به وړېدلي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دا نه ده دا مخکې کول پکار دی. ویرجع الرجل الى اقصى المدینه او سړی به واپس شو د مدینې آخري حصې ته والشمس حیه انور بلا ژوندی و ژوندی دې ته وایي چې انسان ورته نشي کتی زیړ شوی نه وي ژوندی دې ته وایي چې هغه سوځول گئی تپه شی دومره ډېرې د مازدیګر مونځ مخکې کول دي که وروسته کول مخکې کول سنت دی. قال الراوی عن ابي برزه ونسيت ما قال في المغرب راوی نه هېر شوي دي چې د ماښام یې څه ویلو ابو برزه څه ویلو چې ماښام څه وخت هغه مخکې نه معلومه ده موږ ته چې ماښام چې کوم دی والمغرب اذا وجبت چې کله بنور ډوب شو نو ماښام مونځ وکړو ولا یبالی بتاخیر العشاء او پروا به نه کولا د ماسخوتن پرستو کولو یعنی کې بالفرض د ماسخوتن مونځ لږ وروسته شي په دې به پروا نه کوله الی ثلث اللیل د شپې تر 3 پورې پروا یې نه وه خو داسې خو صرف یو ځل شوي دي
او د هغې وجه د قوم سهولت دی. یو قوم چې داسې چې ټول ورځ محنت مشقت کوي، زمینداری کوي، د عرب په ریګستان کې بالفرض کجورو کې کار کوي، ټول ورځ په دغه تکلیف کې تېرې شي او دی راشي او ماسخوتن ورته امام استاد 11 بجې مونځ کوي، نو دا غریب بس چل گئی. او داسې شوي هم دي یو ځل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابي مونځ کړی دی، تله د خپل جماعت ته د خپل قوم امام هم و، نو هغې ته یې د ماسخوتن مونځ شروع کړی. نو په لومبني رکعت کې سورة الفاتحه هم ویلي دي، سورة البقره هم ویلي دي، سورة آل عمران هم ویلي دي، سورة النساء هم ویلي. دا یو رکعت. په دې کې یو صحابي دی، هغه مونځ پرېښی دی، بس کور ته تللی، کور یې ځان نه مونځ کړی. دی خبر شو دا سیدنا معاذ بن جبل رضی الله عنه، امام سیدنا معاذ. دا هغه حدیث دی چې خلک یې آخري حصه وایي، لومبی نه وایي. وایي چې هغه مونځ اوږد کوه نه، پیغمبر هغه ته ویل چې مونځ اوږد مه کوه. نو یې څومره اوږد یې کوه؟ هغه دغه امر اوږد و چې په لومبني رکعت کې سورة النساء پورې 15 پارې ویلې، تقریبا 6. نو څنګه چې هغه تللی دی د مونځ سلام ګرځولی دی، نو خلقو ته ویل چې دا منافق دی، ځکه خدای لمانځه نه وتښتېد. نو سحر وختي دی تللی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت کړی دی چې مونږ ټوله ورځ بخاري وکړو، ټوله ورځ کجورې نال کړو، نو چې ماسخوتن راشي نو دی راته په مونځ کې چې کوم دی 15 پارې وایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځای د دې چا صحابي ته بد وایي، معاذ بن جبل ته ویل افتان انت یا معاذ، تاسې راته منافق، مسله خو تا جوړه کړه. د مونځ د اوږدوالي خو دا مطلب نه دی، 15 پارې دی نه وایي سړی. مونږ که هغه صورت الواقعه چېرته ووایو نو خلک ډېر اوږد مونځ و، څه اوږد مونځ، کم نه چې منع ده نه دغه ده، د دې نه منع نشته، یو سنت مطابق خو مونځ کوي، خو هغه ډېر اوږدوالی کوه. هغه ته یې ویلي چې ته خلک فتنه کوې چې، نو دا د قوم خیال امام ساتي. په دې وجه نه امام چې کوم دی د هغه مونځ کله مختصري کله اوږد دی، حالاتو مطابق ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله کله فرمایل تاسو کې چې یو سن ځان له مونځ کوي یو سړی اوږد دی وکړي، خو چې نه دی مخکې امام دی نو دی به د خلکو هم خیال ساتي، ځکه فیکم الضعیف، په تاسو کې کمزوري خلک هم شته، منکم الصغیر، بعضې په تاسو کې ړوکې دی او درېدی نه شي، شاته زنانه دي هغې سره ماشومان دي. نو خلقو په دا غاړه دومره مخکې کړه چې هر مونځ په قل هو الله احد کوي. دا الله حق بسه کوي، دا ظلم نه دی پکار، موقع ته به ګورې د هغې مطابق به کار کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به یې خوښه وه چې د ماسخوتن مونځ دې رستو کړی شي، لیکن رستو کړی نه دی. دې ته د قوم خیال ساتلو، وي زمیندار قوم دی، غریبانان. اوس چې بې مانځه وده کېږي په دې وجه چې د ماسخوتن مونځ دومره اوږد وي یا دومره لیټ وي، دا فتنه جوړېږي. که سړی د حالاتو مناسبت سره څه بعضې کارونه وکړي روان دی رستو، نو پیغور میغور مه ورکوي امام له، ابا یو شی کوي داسې چې تا ته به د هغې پته نه وي، حالاتو ته خلک ګوري. ولا یبالي بتاخیر العشاء الى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د ماسخوتن د مونځ نه مخکې خوب نه خوښاوه، چې ماسخوتن مونځ یې نه یې کړی او سم لاسته، دا پلید لاسته نه، سم سړی نه دی، ناکاره دی. ماسخوتن با سړی مونځ کوي، حدیث کرا دی چې د شپې مونځ څه کم دی د ماسخوتن دا په منافقانو ډېر دروند لګي، ډېر بھاری لګي. د دې ترک د دې پرېښودل دا منافقت دی.
و چې کله د هغې نه مخکې سړی وده کېږي نو ستا په خیال دی به ویښ شي بیا ماسټر لمونځ نه دی کړی دی سملاستو دی ویښېدی شي بیا دی خو نه شي ویښېدی د ماسخوتن لمونځ فرض دی د هغې پرېښودل کفر دی او تهجد فرض نه دی تهجد که سړی کوي نو اجر به ورته ملو شي که ونه کې ګناه خو نشته که لیکن د ماسخوتن لمونځ چې تا پرېښودو معامله دې خراب وکړه د کفر دایره کې ور داخل شوی دا پرېښودل پکار دي ماسخوتن لمونځ د دې کول ضروري دي سړی که د هغې نه مخکې وده کېږي نو ښه نه کوي لا یحبو پیغمبر یو شی نه دی خوښ کړی نو ته پوه شه چې دا شی څه ښه نه دی ولا یحب النوم او پیغمبر به نه خوښو خوب قبلها د ماسخوتن د لمونځ نه مخکې ولا الحدیث بعدها او نه د ماسخوتن د لمونځ نه وروستو ګپ شپ زموږ دا نوی نسل دی دوی ټول ګپ شپ د ماسخوتن د لمونځ نه وروستو لګوي ډېر په فخر به وایي چېرې بېګا مونږ 2 بجې فارغ شو 2 بجې فارغ شو ځکه ورته له سهار لمونځ نه کوي شیطان له غوږونو کې امتیازې کړي دا طریقه خپله کوي لکه د ماشومانو په شانتې وده کېږي ماخوستن چې څنګه لمونځ وشي که څه جایز کاري څه وظیفه وي څه قرآن لوستلي څه ذکر اذکاري څه ډېره هم کاري ټیک د 7 منټه کې هغه راغونډ کړه وختي وده کېږي د دې وجه دا ده چې لنفسک علیک حق ستا د نفس هم په تا باندې حق دی که ته د ماسخوتن د لمونځ نه وروستو زر وده نه شوې نو ستا وجود به آرام نه کوي چې وجود د بې آرامه شي نو مسایل به پیدا کېږي ته به درته لګي اکثر ته به د څه د وجې لګي د بې آرامۍ د وجې لګي آرام ضروري دی انسان دپاره او بیا د انسان دپاره د آرام نه وروستو سحر وختي پاڅېدل طبي لحاظ سره بنیادي ضروري څیز دی د خپل وجود به هم خیال ساتي او اصل نقصان یې دغه دی چې کله ته ماسخوتن ګپ شپ لګې او 1 بجه 1:30 بجه 2 بجې وده شي نو سهار 4 بجې او 5 به ته څنګه واسې کم سے کم خوب 6 غنټې پکار دی او خوب ډونګې پکار دی داسې خوب نه چې اله منګک کړړو وی ته ویښ شوی د دې فایده نشته دی خوب دا بیماری دی خوب ډونګې پکار دی چې انسان کله وده شي نو چې دغه 5-6 غنټې دنیا او مافیها نه بالکل بې خبره وي نو الله غیبه د صحت هم روغي د ښه صحت اصول دغه دي دا نه دي کوم چې تاسو جوړوئ په ډېر خوراک کې نه سات خوراک دی لږ وي لیکن انسان دی خپل دماغ ښه ساتي ګیسي څیزونه دی نه استعمالوي ډېر ګرم څیزونه یې نه استعمالوي ډېر یخ دی نه استعمالوي زموږ خلکو له خوراک چل نه ورځي څه کوي بس ولا الحدیث بعدها او د هغې نه وروستو خبرې اترې دا به یې نه خوښولې ویصلي الصبح د سهار لمونځ به یې کو فینصرف الرجل نو کله چې به سړي سلام وګرځو او پاپ پسېده نو فیعرف جلیسه خپل ملګری به یې پېژنده ته یې موږ خو پېژنو که تا ته خو بله لګېدل هلته رڼا نه وه هلته ډیوې میوې نه وې لاټین نه و نو سلام چې به یې وګرځو ذکر اذکار به وشو نو چې پاسېدل به هیله به یو بل پېژنده ته سوچ وکړه دا بلکل اسفار دی او که نه دا کې غل شته ته ولا تیاره ده چیله ته خپل ملګری پېژني چې دا پلان کې کاکا دی نو دا لمونځ وختي کول شي د نبي کریم وسلم که نه وروستو شو دا وختي کول شي دا مونږ چې تاسو عادت کوو دې سره دا ظلم نه کوو زمونږ کوشش دا دی چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت باندې عمل وکړو تنګول نه دی دا د دنیایي کارونو لپاره ټوله ورځ دا ده خوب دپاره هم وخت شته دی لیکن د انسان اصل کامیابی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتونو عملي کولو کې ده منل نه مني یې خو په خوله ټول خلک منل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت ټول مسلمانان مني خو په خولې نه عملي کول دا خپل عمل کې راوله ګران کار عمل دی
د دې فایده دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مطاع دی، د هغه به غیر مشروط اطاعت کیږي. قرآن فرمایلی دی ومن یطع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د رسول خبره ومنله، د هغه د عمل په شان عمل یې وکړو، نو د الله فرمان برداري وکړه. دا موږ د همدردۍ په بنیاد تاسو پوهیو، تکلیف مکلیف ورکول نه دی. خلک پوهېږي نه، همدردي کوو مونږ چې بھائی دین دغه دی، دغه نه دی کوم چې خلک کوي. وکان یقرأ فی الرکعتین، هغه به لوستل د سحر په دواړو رکعاتو کې، او کله کله احداهما په یو کې ما بین الستین، د شپېتو آیتونو نه واخلې الی المئة تر سلو پورې. یو رکعت کې وی شپېتو نه تر سلو پورې ویل. مونږ څه وایو په مشکله 15-14 هغې ته هم خلک کوي که نه، چې رکوع یې لړ شي دا ټول عجیبه اواز وکړي، زه اورم چې سجدې نه پاسې نو هم یو روزي ستاسو د خولې نه. مطلب دا چې دا عبادت دی، دا بیګار نه دی، دا اخلاص سره کوي. که دغه شی مونږ شروع کړو، دا کم چې دی حدیث کې راځي چې په دواړو رکعتونو کې او کله یو کې د شپېتو نه والې الی المئة تر سلو آیتونو پورې، یعنې مونځ به یې دومره اوږد و. او دا خو ځان له مونځ نه دی که نه، دا د سهار فرض مونځ ده. امام استاسو وایي دا حدیث هم ووایه، تش دا مه وایه خلکو ته چې مختصر مونځ کوئ، دا ورته هم وښیه. اصل کې دا د سهاري مونځ اوږد په دې کېږي، دې پسې رستو راځي حدیثونه دویم باب کې، چې یو خو دې کې د ملایکو حاضري کېږي، او والله چې دا وخت د غفلت دی، که څوک دی بالفرض 2 منټه وروستو نو چې هغه مونځ له ورسي، او بل دا چې د دې وخت نه د انسان عبادات شروع شي، روزې شروع شو، نو څومره چې د قرآن ډېر ووایي، څومره دی د الله په کور کې ډېر پاتې شو، نو دومره به الله د ده په دې روز کې برکت اچوي. دا بیګار مه ګڼئ په ځان باندې. مسجد ته وختي راځئ، مسجد کې ډېر وخت تېروئ. تاسو که نیمه ګنټه مخکې رالی او کېناستئ هلته کې، نو تا مسله معلومه تا ده چې ته د مونځ ګزار په حکم کې، تا له الله د سهار د مونځ میټر شروع کړی، تعالی اجر درکوي. دا بوج ګڼي خلک، دا بوج نه دی. کوشش دا کوئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر سنت اتباع وکړئ.